بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ګرانو مینوالو یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، نن چې کوم دی نو موږ هر ورځ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د یو نوي پروګرام سره، د یو نوي ایشو او د یو نوي ټاپک سره. نن چې کوم دی نو د کوټې خصوصا چې کوم علاقه ده د تحصیل بریکوټ چې کوم خلک دی نو د هغوی دپاره چې کوم دی د خوشحالۍ خبرونه دي زموږ سره. نن د تحصیل بریکوټ د خلکو دپاره، د کوټې ابوې د خلکو دپاره چې کوم دی د دې علاقې د خلکو دپاره د خوشحالۍ خبرونه دي. او د خوشحالۍ دغه خبرونه چې کوم دی هغه دا دي چې په کوټه کلي کې چې کوم کیسونه ول نو هغې تقریبا بیګانې به تاسو پروګرامز هم کتلی وي. هغه زیاتره کیسونه چې کوم دي نو هغه په هغې کې نیګیټیو شول، ریزلټ چې کوم دی هغه نیګیټیو راغلی دي. او همدغه وجه ده چې نن د یو نوټیفیکیشن هم جاري شوی دی د کوټې چې کمې محلې چې وي هغه چې کوم بندې وي، سیل کړی شوي وي د انتظامیې له طرفه. نو هغه کمې محلې چې سیل کړی شوي وي هغه محلې هم واپس کولاو شوې، او هغه چې کوم سیل کړی شوي وي هغه هم واپس کولاو شوې. او دغه د یو خوشحالۍ یو خبره ده چې په تحصیل بریکوټ کې چې کوم کیسونه ول نو زیاتره کیسونه چې په هغې کې کوم دي نو هغه نیګیټیو راغلي دي. اوس دوباره چې کله د هغې دغه وشو ټیسټونه واپس وشول نو د هغې ریزلټس چې کوم دي هغه نیګیټیو دي. دا د خوشحالۍ یو خبره ده د تحصیل بریکوټ د خلکو دپاره، د علاقې د خلکو دپاره چې کم کیسونه چې ول هغه اوس نیګیټیو دي. او داسې نه ده چې زمونږ چې کم دلته کې کم کیسونه ول نو هغه نیګیټیو شو، خو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې مونږ اوس چې کوم دی یا مونږ ته زمونږ کمې محلې چې کمې زمونږ کورنټاین کې وي یا سیل شوي وي هغه کولاو شوې، نو اوس به چې کوم دی زمونږ ته خطره ختمه شوه. خطره زمونږ نه ده ختمه شوې، موږ له احتیاط به هماغسې پکار وي. احتیاط چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. او نن د خوشحالۍ خبرونه دي زموږ سره. هر ورځ چې موږ راتلو به نور کله نو هغې کې به څه نه څه کیسز به مخې ته راغلي وو، نور نوي پازیټیو کیسونه به راغلي وو، او مختلف چې کوم دی محلې به دلته سیل کېدلې، نو موږ به په هغې باندې اکثر خبرې اترې کولې. خو نن شکر دی الحمدلله هغه ورځ هم راغله چې دغه کیسونه چې کوم وو هغه چې کوم په کوټه کې کوم کیسونه وو نو هغه تقریبا آلموسټ ویلی شي چې ټول کیسونه چې کوم دی هغه نیګیټیو شو. او دا هغه کیسونه خبره کوم چې مخکې د هغوی ټیسټونه شوي وو او د هغوی بیا ریزلټ چې کوم دی پازیټیو راغلی. نو نن چې کوم دی پرون چې کوم دی نو هغې کې ټوټل تقریبا کیسونه چې څونه هغه پازیټیو کیسونه هغه تقریبا ټوټل نیګیټیو طرف ته راغلي دي او نیګیټیو شوي دي. زمونږ همیشه دغه کوشش چې مونږ د علاقې په هکله باندې چې کوم خبرونه یا کوم اپډیټس چې هغه ستاسو سره شیر کوو وخت په وخت باندې، او تاسو دې خبرو وساتو. نن به هم تاسو زموږ په سکرین باندې کتلي وي چې په کوټه کې چې کله انتظامیه راغلي وه، ډاکټران صاحبان راغلي وو، او هغوی کله دغه محلې چې کوم دی دا یې کولوالې، او هغه مریضان چې کوم د هغوی سره خبرې اترې هم وکړې د میډیا په ذریعه باندې. نو په هغې کې تاسو به کتلي وي چې زموږ ملګری سهیل باچا د هغې کوریج کولو، مکمل د هغې چې کوم دغه د اپډیټس و هغه موږ ټول ستاسو سره په خپل سکرین باندې شیر کړو. امیر زیب خان وعلیکم سلام وروره. او لینک چې کوم دی نو واتساپ ته هم نه دی دغه کړی ځي، او تاسو چې دا ویډیو کله کولاو کوئ نو لاندې وګورئ نو لینک به تاسو ته میلاو شي. لینک پروت دی، هغه کاپي کړئ او بیا نوره طریقه تاسو ته معلومه ده ګوګل
کروم کې چې کولاو کوي نو زموږ سره به راشئ تاسو راشئ چې د ننني صورتحال چې کوم دی د خوشحالۍ ورځ ده د تحصیلي بریکوټ دپاره سب ډویژن بریکوټ دپاره د خوشحالۍ خبرونه دي نن نو چې په دغې باندې خبرې اترې وکړو کم ملګري چې زموږ سره شرکت کول غواړي نو هغوی بالکل راتلی شي په پروګرام کې نن ښه خبرونه دي زموږ سره د خوشحالۍ ورځ ده د سب ډویژن بریکوټ دپاره د علاقې دپاره د خصوصا د کوټې کلي دپاره نو دا یو ډېر ښه مثبت خبرونه راغلي دي چې دلته کې چې کوم کیسونه وو هغه نیګیټیو شوي دي او دلته کې چې کومې محلې سیل وې هغه هم کولاو شوې نن چې کوم دی هغه اے سی چې کوم دی زموږ هغوی راغلي وو دلته کې د سیول هسپتال بریکوټ چې کومه انتظامیه ده د ډاکټر فخر عالم صاحب په سربراهۍ کې هغوی راغلي وو او هغه مریضانو دی چې کوم دی د خپل طرفه د چا کیسونه چې نیګیټیو راغلي دي هغوی ته یې چې کوم دی دغه هم پیش کړل ګلدستې هغوی ته پیش کړې او په دغې حوالې د هغوی سره خبرې اترې هم وکړې زموږ د میډیا ملګری سهیل باچا هم هغه دغه ټول پروګرام کوریج ورکولو خورشید احمد صاحب زموږ سره دی سلامونه کوي وعلیکم سلام ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شریک یې زوراور خان زموږ ډېر ګران ملګری هغه زموږ سره دی سلامونه کوي وعلیکم سلام چې ډېره مننه په پروګرام کې د شرکت کولو او که په پروګرام کې زموږ سره څوک په لایو کې راتلل غواړي نو هغوی د ویډیو باندې چې تاسو کله زموږ کلیک کوئ نو تاسو ته به لاندې یو لینک چې کوم دی هغه ښکاره شي هغه لینک کاپي کوئ په ګوګل کروم کې کولاو کوئ نو تاسو زموږ سره په دې پروګرام کې په نیغه شریکېدی شي او زموږ سره شرکت کولی شي افسر خان زموږ سره دی زموږ ملګری دی وایي چې سلام قبول کوي وروره وعلیکم سلام ډېره مننه څه ویل غواړئ نن چې کوم خبرونه موږ ستاسو سره د ورځې شیر کړي دي د ایم پی نیوز د پلیټ فارم نه چې نن په کوټه کې الحمدلله کم کیسونه چې ول پازیټیو هغه ریزلټس چې کوم دي هغه نیګیټیو راغلي دي او په کوټه کې چې کومې مختلف محلې سیل وي هغه هم کولاو شوې نو په دغې حواله را سره خبرې اترې نن کوو نن د تحصیلي بریکوټ دپاره د خصوصا د کوټې دپاره د خوشحالۍ خبرونه دي د خوشحالۍ خبره ده الله دې دغه ټولو له صحت ورکړي او کم مریضان چې ول عادل خان زموږ سره دی زموږ ګران ورور زموږ ګران ملګری سلامونه کوي وعلیکم سلام جی ډېره مننه په پروګرام کې د شرکت کولو او زموږ په پروګرام کې د راتلو ډېره مننه کوم ستاسو زموږ ګران ملګری محمد رحیم شاه هم زموږ سره د پروګرام ګوري او سلامونه کوي وعلیکم سلام وروره په خیر راغلی پروګرام ته ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شرکت کوئ او که څوک کم ملګري زموږ سره په پروګرام کې لایو راتلل غواړي او پروګرام کې زموږ سره شریکېدل غواړي نو تاسو چې کله زموږ دغه ویډیو چې کوم دا چې کومه تاسو ګورئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو لاندې به تاسو ته یو لینک ښکاره شي هغه لینک کاپي کوئ او په ګوګل کروم کې کولاو کوئ نو تاسو بیا زموږ سره شرکت کولی شئ او که هغسې درته ګران وي نو دا لینک زه دلته کې په کمنټ سیکشن کې چې کوم دی هم شیر کوم د دې ځای نه هم تاسو کاپي کولی شئ دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره په کمنټس کې افسر خان وایي چې د خپل خوب کلي د حالات نه مخبر کرورو بالکل وروره افسر خان وایي حالات دا دي د کلي او د علاقې چې په تحصیلي بریکوټ کې چې کوم کیسونه ول هغې کې زیاتره کیسونه په کوټه کلي کې ول او د کوټې کلي چې کوم پازیټیو کیسونه د هغوی په دوباره ټیسټونه شوي دي او هغه تقریبا آلموسټ چې کوم دی نیګیټیو راغلي دي ټول نو دا د ټولې علاقې دپاره چې کوم دی د خوشحالۍ خبره ده او ستاسو هغه زموږ چې کومې دعاګانې وې د دغې مریضانو سره او د خپل کلي او د علاقې دپاره نو هغه الحمدلله چې یاره دغه په ښه طریقه باندې زموږ چې کومو کسانو ته په کلي کې دا شی وو نو هغه شکر دی چې هغه فیملي چې وه نو هغوی فوهه خلک وو ځان یې په وخت باندې کورنټاین کړ او د صحت د محکمې سره هغوی او داسې چې کوم دی دغه سره د انتظامیې سره هغوی وخت په وخت باندې رابطه کړې ده او ځان یې کورنټاین کې ساتلی دی السلام علیکم اعظم خان بخیر راغلی پروګرام ته مهرباني شاه صاحب څنګه حالې صحت مو ښه دی خیر دی نن خو مو ویډیو نه ښکاري
بس نن لکه مرګي را سره ول انډیانز ول جو مې راشه مې وایس کال وسترو کوم خبر شي. صحیح صحیح. څنګه حال دی جی؟ روزې مو ښه تېرېږي، وخت ښه تېرېږي؟ ډېر ښکلی الحمدلله. وختي مې تاسو پروګرام کتو نو خبر شوم چې تاسو د ټولو کلی دی کوټه کلی وای چې بیماری به کې الحمدلله کور شول او حالات ښه شوي د خیر ډېر خوشاله شوم او زما د طرف نه د تاسو د پروګرام په وساتت سره ټولو ته ډېر ډېر مبارک شي. ټول تاسو کلیوالو ته ټول خپلوانو ته چې الحمدلله الله رحم وکړو. ډیره مننه جی، ډیره مننه. بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې الله رحم وکړو او په تحصیلي بریکوټ کې چې کم څه زیات کیسونه په کوټه کلی کې نو نن د هغې چې کم ریزلټ بیګا راغلی دی او هغه تقریبا ټوټل نیگیټیو راغلی دی، نو دا د ډیره خوشحالۍ خبره ده زموږ د علاقې لپاره. دا شاه صاحب که تاسو خیال یم تاسو سره ما په وله کې خبرې کړې وي، ما تاسو ته ویلي ول که چېرې موږ د 15 ورځې لګوټې پابند تېر کړو انشاءالله د اختر د خوشحالۍ به موږ ټول په جمع سره سلیبریټ کوو. نو الحمدلله ستاسو کلیوالو ته موږ خیري تحسین پیش کوو چې الحمدلله هغو دا رولز فالو کړل، ډېر په ښه طریقه باندې هغو کورنټاین ولو او ټول فیملیز او ټول کلی نو ډېر د ستاینې وړ دی. الله یا ټول ښه آباد لره الحمدلله. امين. الله تعالی ډېر شکر ادا کوم. بالکل د سیده چې کم دا کیسونه کم پازیټیو او نیگیټیو شو خو هغه بدل وجه نیگیټیو شو چې دا فیملی چوم کې فوها کسان دي هغه ځان په وخت باندې کورنټاین کړه او د خلکو نه ځان سیټ ته ساتل لري او د سینه د چې دا وبا چې کومه دا یاد چې کومه نو دا ختمه ده یا اوس موږ نور احتیاط نه کوو بس قصه ختم شو. دا شاه صاحب کې دي چې دا مرض په مونږ کوم راغلی او مونږ دا فیس کړی لکه دا خدای سره فایټ کول غواړي ذهني تور جسمانی تور کنه لکه دا د یو جان لیوه مرزونه دي چې دا سړی جو بس را ټینګي او ختمي نه و سړی په ځان پوه شي په کار د چې د لګوټي ځان لګوټي جدای اختیار کی لګوټي په خوراک کې کنه لګ بتون راولي نو دا خبر دی الحمدلله بهر ډېر خوشاله شوم. شکر دی چې دا شی کنټرول شو لګ ډېر او کوټه کې له زموږ ټول خپل خپلوان په امان کې په رخصت باندې پاتې شول. شکر دی زموږ طرف نه ټول ډېر مبارکي. ډېر مننه جی، ډېر مننه اعظم خان بھائی ستاسو د پروګرام کې دراتګو د خوږو خبرو ډېر مننه جی. اوکې جی زموږ د مانځه ټیم کېږي ډېر مهرباني خوشاله اوسئ. ډېر مننه جی. السلام علیکم. السلام جی. زموږ سره امیر زیب خان هم راغلی دی پروګرام کې. امیر زیب خان پروګرام کې ته پراتک باندې هرکلی وایم جی. السلام علیکم مظفر شاه بھائی، مننه الله خوشاله کړه، شکریا. امیر زیب بھائی نن د تحصیلي بریکوټ د پاره سب ډیویژن بریکوټ او د خصوصا د کوټې کلی د پاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده او ډیر د خوشحالۍ خبرونه چې کوم دي هغه نن شیر شوي دي د ام پی نیوز د سکرین او د مختلف میډیا. نو سوال غواړي بدغه نن د خوشحالۍ په موقع باندې واقعي نن ډیر زیاته خوشحالۍ خبره ده چې زموږ د وبا چې کوم دا د کوټه ډیره زیاته افیکټ شو تاسو ته پته و او په ټوله صوبه کې چې کوم دا کوټه کې له یادېدو په مخه د هغه تعداد چې کوم دی سیوا کېدو خو نن زه خو نو ما تاسو د چینل په تر باندې ما تاسو دا بیان وکړو چې هغه ډی کورنټاین شو او زموږ کوټه کې لکه چې هغه کلیر شو نو د دې نه غټه د خوشحالۍ بل خبره نشته. بالکل. او مرزیب خان دغه وایي چې په کوټه کې چې کم زیات تر کې سنو نو زموږ خلکو احتیاط وکړو دغه فیملی چې کوم وا په خلکو او ځان په وخت باندې کورنټاین کې ساتلې دي او په دغه کې ساتلې دي دغه وزینه دا شیر چې د زیات خور نشو وس هم لکه دغه خطر چې دنو دا ختم شوی نه ده. سوال غواړي به دغه باره کې یرا زه چې کوم دا یو طرف ته مونږ وایي کوټه کې لګي تاسو په چینل باندې مونږ ګورو چې یرا هغه تعداد دغه ختم شو دا مثلا الله ختم کړه الله دې نور ټول ملک ختم کی او بل طرف ته ګورو چې اسوات زمو تعداد 455 ته ورسېدو نو هغه سایت تر روان دا سایت ختم شو الله دې کی چې دا وبا مکمل ختم شي او احتیاط د دې د پاره ډیر لازمي دی او ډیر ضروری دی. بالکل بالکل. تاسو زموږ سره اوسئ. امیر زیب خان زموږ سره زموږ یو ملګری د افریقې نه دی خورشید احمد صاحب هغوی ته هم په پروګرام کې هرکلی وایو. خورشید احمد صاحب ډیره مهرباني. السلام علیکم بچا او امیر زیب خان ته سلام کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
خورشید احمد صاحب نن به تاسو ام پی نیوز کتلې په کوټه کې چې کوم زیات کیسونه نو د خوشاله او خبر راغلي د چې هغه تقریبا نیگیټیو شوی دی ټوټل او په کوټه کې چې کوم مختلف محلې وي نو هغه چې کوم سیل وي هغه هم کولاو شوی نو د دې خوشاله په موقع به زموږ کتونکو سره څه شریکوي؟ بچا نن بالکل ما ام پی نیوز لایو کتو بل بچا چې کوم لایو پروګرام کوم هم باقاعده کتو ډېر خوشاله خبره ده او د علاقې لپاره دغه کوم محلي چې هغه د کورنټاین شو ولو او هغه چې کوم د حکومت نه غوته کوم هدایت او د هیلث د ډاکټرانو د طرف نه هیلث طرف نه غوته چې کوم هدایت او هغه په هغه باندې عمل کړو نو دا ډیر د کوټې لپاره او د علاقې او تحصیلي ریکورډ لپاره د خوشاله خبره ده او دا تاسو څنګه وایي چې دا خو د کوم مریضانو د الله پاک شفا ورکړه خدا دې خبر نه ده چې دا مرض ختم شو د دې سره دا نور احتیاط ډیر ضروری دی دا مرض لاشتي دا وباله په دې ځکه موجوده ده لا ختم نه ده غیر چاپیر شتي او احتیاط ډیر ضروری دی څنګه چې د کوټې د خلکو د احتیاط وکړو هغه شفا مونته او الله پاک ولسیات ورکو نو کوم چې نور په دې کې کوم مریضان دي الله دې پاک غولم شفا ورکي الله دې هغه هم جوړ کړي امين بالکل بالکل استاد خبره صحیح ده چې دغه مریضانو خو خپل احتیاط کو ځاني وساتو نو دغه وزینه چې کم دی هغه الله ولا شفا ورکړو ټیک شول خو د سینې چې دا شی ختم دی احتیاط ډیر ضروری دی امیر زیب خان سره یو پر بیا زموږ سره راغی امیر زیب خان سره اکثر د نت مسلې امیر زیب خان د نت برابر کړو تا خو موږ اکثر په مخ باندې پروګرام کې اخلو نو دا بیا مسله ضروره مظفر شاه به پته نه لګیدل چې زه خو د کولاو زه درنه مجری تر کو شوم مې راته بده زه کلیری په هر حال اکثر به کال عمر شي دا کال د وجې دا ډیسکاونټ شي ټیک دا راته وای امیر زیب خان چې محلي چې کومه په کوټه کې سیل وي نو هغه تقریبا ټوټل محلي کولاو شولې وس هغه امدرب چې د خلکو چې کوم دی هغه کولاو شو نو بینګ پی ټی آی رهنما په کوټه کې لیکي د علاقې مشري کوي تاسو نو وس د علاقې خلکو له سم میسج ورکوي چې د محلي خو کولاو شوي خو نور وسه احتیاط کول غواړي بچا احتیاط خو تاسو پته ده چې هغه کم احتیاط دی هغه په مختلف میډیا باندې موږ ګورو چې تاسو هغه کم چې هغه د ماسک ته دا چوي او هغه سوشل ډیسټنس چې کم دی هغه خپل برقرار ساتي او نور چې سینیټایزر استعمال وي نو دا شی خو لکه دې خبرې دا مقصد نه دی لکه څنګه چې تاسو وی چې را کوټه کې ختم شو بس دا دې شو چې لکه کوټه پاک شو دا خو مرض خو نه دی ختم او که تاسو نه اورېدلی څنګه وزیر اعظم صاحب هم ویلي دي چې را کېدای شي دا جنگ د ډېر اوږد شي او د ډېر ټایمه پورې موږ دې سره مخ نو عوام له خو پکار ته موږ په دې باندې عمل درآمد بالکل او د دې چې وس خو پکار د چې وس لو کوم په خپل سترګو باندې لکه د کلی د خلکو به خبرو کوم چې په خپل سترګو باندې ولید چې د مرز دلته کې راغی ډېر کسان ته افیکټ هم شولو دا علاج هم شو دغه نیگیټیو هم شولو نو ضروری نه ده چې لکه د مرز ټیک ته ځان لیو نه دی یا دومره دغه نه دی خو بهرل خطرناک بده دی چې لکه ستا مشرانو ته یا هغوی ته نقصان رسولی شي نو په کار د چې اوس موږ د مخکې نه زیات احتیاط وکړو ځکه چې اوس خو موږ د دې شي سره مخکې کوم نه ولیدلی اوس خو په خپلو سترګو باندې ولیدو نو په کار دی چې هسې فضول جمغټۍ نه جوړو بهر بازارونو کې به دې کې احتیاط وکړو بچا صاحب سوال زمانہ کا کوي نو زه به جواب دا درکم چې یاره زموږ سره هغه وسایل زموږ سره نشته او د دنیا د غټ غټ ملکونو سره کوم چې هغه ترقیاتي ملکونه دي ترقیاته ملکونه دي هغه سره د هغې علاج نه او هغه څنګه چې موږ مخکې ویلو چې یاره هغوی هم ګیر کړي په دې مرض کې او علاج دغه نو خو څنګه سره کیپیسټي دونه نشته چې بیا موږ هسپتالونو کې دا دونه خلک داخليږي یا د هغوی علاج کېږي نو دا ممکن نه ده نو هغه نه خبره ده چې احتیاط وشي بالکل احتیاط ډیر ضروری دی زموږ سره انجینیر نوید احمد صاحب هم راغلی دی په پروګرام کې هغوی ته خو د ټول نه مخکې په پروګرام ته په راتګ باندې هرکلی وایو السلام علیکم جی ټولو ملګرو ته امیر زیب خان ته مظفر شاه صاحب ته او خورشید احمد صاحب ته جی ډېره مننه مهرباني
ډیره مننه نوید صاحب. څه ویل غواړئ نن چې کوم دغه خبرونه د شیر شوي دي د کوټې کلي په حواله باندې کوم کیسونه نیگیټیو راغلي دي؟ بالکل جی نن خو چې ډېر د شکر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده جی چې کوم الله پاک رحم وکړو او زمون خاص کر زمون فیملی کسان پکې ول جی، نور هم چې څوک سفر ول د دې مرض نه او هغه الله پاک صحت ورکو جی. اگر چې هغه باندې د کوارنټاین دا پورا ځان باندې پابندي تیر کړه او پورا د دغه نه تیر شول، خو تاسو میډیا والا کم د میډیکل ټیم چې جی هغه بر وخت دا هغه په تاون سره او د الله پاک پر رحم سره او دا خبره ده چې په کلی کې دومره نن په ډیره مده پس چې مونږ یو ښه نیوز واورېدو، کنه دا دونه ورځې خو ډېر زیات په ټینشن کې خلک ولاو، پوره ذهني دغه بېچیني و جي. نو نن ماشومان او ټول خلک جي مشران په جماعتونو کې خلک لږ ریلیکس او عبادت په ریلیکس ماحول کې وکړو چې دوره الله پاک را موږ او خلکو ته دغه میلاو شو. بالکل بالکل خبره ده او دا موږ ټول یو خلک یو لکه زموږ سره د خورشید احمد صاحب ته نو دا د دې تعلق د مانیار سره پاتې کېږي، خو په افریقا کې خدا تحصیلي بریکوټ چې دی دا ټول یو خلک ته د یو بل سره رښتې دي تعلق ته. نو کله چې په موږ په یو پلی باندې د ثواب یا د صدقه راځي نو موږ په ټول چې کوم دی دا غنه افیکټ کیږي او بیا په شریکه باندې چې کوم دی زموږ دعاګانې امید دغه کلو د یو بل لپاره. مظفر شاه صاحب زه ریکوست کوم چې ډیر پکې رومر زوم ولدا پواګانی وي چې ردا د ډالرو د پاره یو گیم چلیږي، نو دا ډیر د افسوس خبره ده چې رس ځینې کسان په یو د سی وبا کې چې انټرنیشنل یو وبا ده دا غي دغه نه تیرېدل او ځینې کسانو په کې دا بالکل یو دغه چلو یو کمپاین چلو چې هر ځای ودا خبره کېده چې هغه ته خو ډالري میل او شکم کسان چې بیمار دي په موږ باندې چې کاروبارونه بند کړي دي. خاص کر ما یو څو کسان دا خبره اورېده نو ما ورته ګور د الله نه ویریږي، دا یوازې په کوټه کې کې خو نه ده، خو پاکستان علاقایي هم ده او صوبایي هم ده او د ملکی سطح باندې ده او بین الاقوامي هم ده. نو ډیرو کسانو دا خبرې دا شوشي به دا کولې چې یاره دا خو یو دغه ده د پیسو د پاره یو گیم دی او دا خلک خټ ټاک دی، دا خو نه هاسپټلایز شو. لکه تاسو بار دا خبره وې چې دا کسان ایجوکیټډ او یا د دې فیلډ سره تعلق او نه ځان محدود وساتو، لیمیټډ وساتو، نو دا مرض نور دغه نشو خور نشو. نو افسوس دا خلکو په سوچ باندې چې په دې حالاتو کې بجای دا دی چې داغه د لپاره دعاګانې غوښته وي یا نور څه د خلک د کنسولیشن لپاره تسلی لپاره خلکو ته کالونه کوي دغه او سله بڑاوي چې را دغه نو هغه دا خبره کوله مرزیب صاحب چې دا د ډالرو گیم دی، دا صرف دغه د پریزان بیمار کړه دی. الله پاک دې خلکو ته هدایت نصیب کړي او الله پاک دې نور فردر خیر وکړي چې دلته نور د کیس رپورټ نشي کنه بیا به خلک دا بلیم کوي چې دغه کسانو ځان بیا بیمار کو د دې لپاره بیمارو. نور تاسو خپوای تاسو د سٹارټ نو والا تر دې وخت پورې دا تاسو هایلایټ کړی د خپ طریقه بلکې اق کسان سوک چې افیکټ کسان ول هغه تاسو میډیا تر ادا کړی ول او دا هغه تاسو انستل. بالکل امیر صاحب خان څنګه چې انجینیر صاحب خبره کوي چې په معاشره کې هر قسم خلک پاتې کېږي، ډېر چند کسان دي چې هغه دغه خبره هم کړې زیاته پیسې چلیږي او ډالر اغستې شوی دي، نو دغه رومرز په باره کې څه وایي؟ بس سب وایو بچا صاحب د علم کمې ده او سب وایي ډېر خلک دي چې د خپل زموږ په دې کلی کې ډېر خلک پوه دي، ایجوکیټډ ډېر زیات خلک پوه دي، خو دې مایرو سایډ ته لاړئ تاسو نو هغه خو دا خبره پیژنېونه چې روسته روان دي څه کېږي. نو څه به ووایو دا عوام دی دا هر سړی خپل حساب دی، څوک دا خبرې مونږ اورېدې اوس هم مونږ په خلک دنیا کالونه کوي پلان کې دونه واغستې پلان کې دونه واغستې، مونږ وایو یاره ټیک ده
پاکستان کې فرض که زمونږ په علاقه کې خلکو واغستې پاکستان خو زمونږ وایي یاره خلک دا خبره کوي چې قرضدار ملک دی او د ډالرو دپاره د IMF په موږ ته چوټ میلاو شي یا به قرضه ماف شي نو د نور ملکونو کې دنیا کې چې ټولو ملکونه اټلي دی امریکا کوم ملکونه کې چې دا وبا دا هغوی چې څومره نقصانات وشل نو هغو د سره رخصت لپاره دي هغه اساسي لول غواړي. بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده چې یاره د نور ملکونه چې کم دي یا دغه چې د شیخ یوازې دلته په سواد کې نه دی او بیا خصوصا په کوټه کې یوازې نه دی راغلی دا خو په پوره دنیا کې دی او غټ غټ ملکونه چې کم دي هغوی د دغه سره مقابله کوي. نو الله دې دغه چند کسان چې کم دي یا ناپوهه خلک چې کم دي هغوی دې الله پوهه ورکړي. او زه خو وایم چې زموږ یو بله خبره یې وکوله مظفر شاه صاحب او تاسو دغه یو ایډ کوم جی نن او ستن دي تاسو د چهره ته فیس ته چې زه ګورم نو نن تاسو سمارټ لګ ریلیکس ښکارئ جی په دې حالاتو کې تاسو خامخا د کلي سره هغه محبت افیلیشن دي سي چې هغه خلکو باندې هغه ټینشن خوي کنه جی موږ تاسو یو پروګرامونه مس کړه او ریدو باید تاسو به امیر زیب خان اگر که تاسو مختلف زاویو باندې نور خبرې ډیسکس کولې خو مین مسله سنټر مسله چې ونه هغه دا مسله و د کرونا چې کم کرایسس نو پتا سو باندې چې سو نه بلیمونه چې اگر که تاسو ځان ته سوشل ورکر وي خو دا میډیا ولا چې دی د دوه کې هم باقاعده شیرز دي اگر که د میډیا په وساتت سره جی نن ټول خلک اویرنس چې دی هم په دې میډیا لکه څنګه میرزیب صاحب وی چې مطلب اویرنس یا ایجوکیشن دا هم په دې د وجه نه چې خلک انټچ شي د ستاسو په شیشه باندې وخایي یا داسې کیسونه یا داسې خبرې راشي په مخې ته لکه اوس په باجوړ کې هغه ایسي صاحب اگر کا ویډیو خبر کې په هغې نه خلک خبر شو د هغه کس نه مافي وغوښتی شو هغه هم یو شهري و او زیاتې ورسره شوی نو خو تاسو په سوشل میډیا په دې باندې دا خبرو چلېدو هایلایټ شو نو دومره دغه د ادرسي وشو چې کس پسې لاړو یو مطلب دغه ځای ایسي هو څه وړوکی دغه نه چې نو په هغه پسې کور ته لاړو بیا هغه آفیس ته راغوښتو نو دغه پوره تسلي وشوه نو په دې ټول سیناریو کې چې تاسو هم نوم اخیستی کېدو چې یاره په دې کې میډیا والا بالکل انوالو او دو ته به کې هم څه فنډینګ کېږي اگر که تاسو موږ ته پته دی چې یاره خلک خو خندا کوي یاره لکه اوس دا زمونږ د سپیشل فورس ولجې زه بس یو مثال د هغو ورکم په هغې حالاتو کې دو برتې شوي وو د پولیس ولجې چې هغه وخت کې ډېر کرایسس ولا او میلیټنسي او دغه شی و که نه جي حالات خراب ول خلکو په دې پولیسو به مذاق به یې وړاوهو چې یاره دا چا ورته زما خولې له ځینې خبرې نه راځي چې د هغو په باره کې ووایي خو داسې حقیر نظر باندې کتل اوس نن دا کریډټ پی ټی آی والا ته یا زموږ سی ایم صاحب ته ځي چې یاره د هغو خدمات ریکګنایز شول او هغوی ریګولر کړل او دا ډېره غټه خبره ده دغسې ستاسو میډیا والا کې دا کس دا ایکسپیرینس مطلب یو کرایسس رالو د دې کرونا په د ټولو میډیا چینلو پته ولګي چې څوک څنګه رپورټینګ کوي څوک اخوا کوي څوک دی هر څه چې دي خو نن پته ولګي دا ستاسو کنټریبیوشن زه په خپله وایم ستاسو اوس مخامخ نه پیشه دا خبره کوو چې تاسو په دې کې انتهایي ښه رول ادا کو او اوس ادا کوئ انشاءالله بیا به ستاسو نه ایکسپیکټیشن دي تاسو به دا رول ادا کوئ او موږ به در سره ولاړ یو چې تاسو چې کوم ځای کې داسې څه دغه نو د یو بل سره به اوږه په اوږه انشاءالله ولاړ یو انشاءالله ډېره مننه انجینر صاحب ستاسو د خوږ نظر او دا ستاسو چې کوم پوهه خلک دی تعلیم یافته خلک دی نو هغه به دغې خبرو باندې پوهه دي او په دغې وجه باندې چې کوم دی هغوی زمونږ پکې هم اپریشیټ کوي یا موږ له هم پکې داد راکوي نو ستاسو ډېره مننه او بالکل زمونږ چې کوم دغه رول دی دا به موږ انشاءالله ادا کوو او په معاشره کې هر قسمه خلک پاتې کېږي که څوک هر څه وایي موږ چې کوم تنقید خلک کوي نو هغه موږ د ځان د اصلاح دپاره اخلو او په هغې کې هم موږ څه نه څه پازیټیو چې کوم دی هغه شیزونه لټوو د ډېر وخت نه را سره خورشید احمد صاحب په پروګرام کې لږ غلی دی نو د هغوی سره لږ خبرې اترې کوو خورشید احمد صاحب څنګه چې انجینیر صاحب ووایي چې یاره په میډیا باندې چې کوم دی پکې هم ډېر زیات تنقیدونه روان دي او خاص کر زموږ د سوشل میډیا چې کوم دی یا لوکل میډیا چې ورته موږ ووایو
نو تاسو په څه نظر ګورئ دا؟ مهرباني زما د نت خراب شو نو زه تاسو نتلم خو بهرحال بیا به کیندل پروګرام کې مزبر شاه بچا خبره دي چې دا خو تاسو د میډیا او د سوشل میډیا یا لوکل میډیا زمين د تاثیر ریپورت کې دا نو هغه د خلکو کې پوهه راځي دا او نیگیټیو خوارځي کې خلک تنقیدونه کوي خو ډیر زیات د ماخل زوبه دا ویم چې 95% ملو خلک چې دي نو هغه وستاسو باندې تنقید نه کیستو د شی اپریشیټ کوي دا حقیقت دا چې تاسو دا خبره ګډ تور رسول چې واقعي دا مرض دی او په دا مرض باندې احتیاط باندې به ختميږي نو هر سړی په دې خبر پوه شو او چا سره موبایل له او هر چا سره دا فیسبوک ته سوشل میډیا دا نو هر سړی ته دا اویرنس پکور کې دنه لوی ته ماشوم ته زنانه ته ټول ته دا اویرنس تللی دی او خلک په دې خبر تاسو پوه کړی دی تاسو په لاول کې ډیر سختي تیری کړی دي موږ کتلو پوه شي هر ځای ته بتلې داخلك به پوه کوو چې دا شی شتي دا مرض شتي د دې نه انکار نشته خو د دې علاج صرف دا دی چې احتیاط کول دي او احتیاط وته تاسو په ارزه خولي چې د سوشل ډیسټنس ساتي سینیټایزر استعمال کولی فاصله ساتلی یو ته ولنه احتیاط کولی او چې دا مرض ختم شي نو بیا به دا ګیدرینګ او دا ودونه به او دا جمعهتون به ان شاء الله آباد شي نو چې مرض ختم شي او چې او تاسو د زنده مثال لري چې په کوټه کې خلکو احتیاط وکړو خیر خلکو کنه په یو ورځ کې 24 کیسونه چې راغلل 24 کسان به څونه کسان سره ملو شي نو هغه ټول چې احتیاط وکړو اخر دا ټیک دا سوال سره هغه باندې سختي تیر شي وي پور ناسولو وته نشولو مشکلات به ته خامخاولو او خیر خلک ولو هغه سوال سره تیر کړي په کور باندې الحمدلله نن د خوشاله خبره د ټول کوټه خوشاله په سوشل میډیا باندې خلک مبارکانه غوستي نو دا خبره او په سواد کې اولنه کې زم په مانیار کې راغله ده نو زمو په کلی کې چې خلکو دونه ریدل ول د دې مرض نه نو او خو چې هغه ډاکټر صاحب د امریکا نه خپل راغله او خپل خيار کسو نو هغه یو د خپل موټلار سره خوند درون سرونه ملو شي او هغه ځان ساتلو دغه پوجو باندې دغه ټول بشي وو دغه ټول خاندان هغه څنګه راغی نو هغه ته وایي چې زوره غله ما خو ماته سنټم نشتی خو ځان ساتمه احتیاط کوما کنه هغه ولنه ټیسټ کړو دغه ولنه ټیسټ نیگیټیو راغلو دوی پوزټیو راغلو بالکل نو هغه پوجو باندې بیا خلکو کې رور او ورته سره چې داشتي او بیا ریسنټلی زموږ مشر د کلی کرم لالا هغه پکې چې اته کرونا وایرس شو خو هغه د هغه سره د نور مرض سره هغه مارو نو هغه د خپل بخي نو دا مرض تی خو وس د څنګه چې تاسو د احتیاط پکار دی او هر سره خبر دی چې احتیاط څنګه دی تر زه تاسو د ساوث افریقا خبر وکم چې د لې مونږه وس لیول 4 تراغلو لیول 5 نه لیول 4 تراغلو نو پدې کې سوشل ډیسټنس کم دکان ته چې باقاعده دار دکان مخ ته لاینونه لګېدلې دي ماسک ډېر ضروري دی پار دکان کې سینیټایزر پراته دي سینیټایزر نه بغیر یو دکان نون نشي چې کم کسٹمر دي نو باقاعده ست کوي او 99% خلکو باغی باندې عمل کړی دی او دار سړي مارکس ته دار سړي بغیر مارکس نه ما نن زوګر زیدلم نن تقریبا ډیر غټ خرط تلم 99% ما د مارکس باقاعده ټول استعمال لې څنګه چې عمل وشي ان شاء الله که خریدا سو روزي دي دا یو سو میاشونی به ان شاء الله دا به ختم خپل بالکل امیر زیب خان څنګه چې خورشید احمد صاحب وایي چې هلته کې په ساوث افریقا کې یا په نورو ملکونو کې چې کم دینو خلکو دا کم حکومت د طرفه چې کم ایس او پیز راځي پاغي باندې باقاعده عمل کوي د ځان هم خیال ساتي او د نور خلکو هم چې کوم د ځان سره خیال ساتي زمونږ کتا سو ګورې نو د کله نه چې د لاک ډاون کې نرمي راغلي دا او بازارونه کولاو شوې دي نو نه خو به تاسو دلته کې لکه بازار ته خپل باندې وځي زما خو ورځ ډیر شو زه نه موته په دې سوشل میډیا باندې وینم یاره تخلق ډیر زیات په واتس اپ باندې دا کلیپس را لېږي چې را دا اپلوډ کا نو زه چې په کوم هدا پورې په خپل بازارونو کې وینم نو خلک د ماسک استعمال نشته یا گلوز چې کوم دی هغه نه استعمال یا په دکانونو کې هغه رش نه هغه ډیر زیات دکانداران حضرات چې کوم دی هغه هم د خیال نه ساتي مزبر شاه بچا واقعي تاسو کوم خبرو کړم د سیده عوام غواړي چې لاک ډاون کولاو شي
او زه په خپل ما تاسو ته اوله پروګرام کې ویلي ول چې یاره زه د خوازخیلي بورتلم خو ما د چا ماسک نه دی لیدلی ما د چا ګلوز نه دی لیدلی او هغه سوشل ډیسټنس چا نه دی فالو کړی اصل کې موږ به حیثیت قوم د وبا چې کم دغه موږ اکسپټ کړی نه ده او کله چې یو شی پریکټیکلی موږ نه لیدلی انډیویجوالي خبره کوم چې پریکټیکلی ما په خپل نه لیدلی نو هغه پورې په دې یقین نه کوم او چې ما ته وشو نو زه بیا کوم اوس لکه ډېر ملګري چې تاسو سره رابطه شي دا زموږ سره رابطه شي دا هغو باندې چې دا علامات راغلي دي انجینر صاحب ناست دی دوی ته معلومه ده دوی د کور خبره وه نو د دې تکلیف نه خو دوی خبر دي اوس الله دې زموږ قوم پوه کړي او الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ پوه شو او دا کم هدایت چې دی په دې عمل درآمد وکړو دا مسله ختم شي بالکل جی زه پکې لګېډیشن کوم مظفر شاه صاحب جی 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 زه بل ورځ بیرکوټ تلم څنګه چې مرزیب خانوي کنه جی نو التا په دغه کې کم مینه بازار چې نو پای کې انتهایی رش وږي نو تحصیلدار صاحب او دغه سره سپایان ولا غو بالکل د بازار یو سر لته او بل سر له په چغه دا خبرې کولې نو ځینې کسان هغه یې واستد تنګول لاغستې دي دغه نو مې ګوره د دې خلکو د پیدې لپاره دل د بقلار او درې د پکې خپل ژوند ته د ته پکې د په خپل باندې نقصان رسیدي شي چې دا پرزول کوي د خلکو ته دا چې روجه په خله د یاغه سر ته دې سر ته نو ځینې خبرې په خپل جان ہے تو جهان ہے لکه اوس هر څه د خپل ذات نه شروع کیږي او سٹارټ مو ته ځان نه لې چې یاره اول تو به د بل لپاره دغه کېږي مثال جوړیږي هغه کې د دې خلکو پیدا د چیرې مطلب ماسک یوز کی یا سینیټایزر یوز کی یا سوشل ډیسټنس دا خبرې نو ځینې خبرې د افسوس خبره ده زم په مشاګر کا د خلکو به ضرورت وي د اختر روان دی او خاص کر وړو کې اختر لډیر خلک خریداري او دا ډیر خلک په شوق سره کوي خو چې اوس په کې دا پینډیمک ته خلک یو کرایسس سره مخ دي نو په دې وخت کې د حالاتو تقاضا ده یا خو چې خپل لغه لیمیټډ کی نن سبا په کلو کې کومګو وګورو جی نو هم یو شی زیات تر شزونه په کلو کې اویلیبل دي لکال ته زیات تر رش پر ډرای فروټس پاغه دکانونو کې نو یا وسو کیچپ پلی یا نور څه اخو د روجي لپاره نه خو زمو په لکه زمو په کوټه کې لیکي زویم چې محله په محله هم د په دکان کې اویلیبل دي ضروري نه چې خلک دا غي لپاره لاړ شي او د کور نو کسوک تلاړل کسوک پنځلاړل او کسوک سلور لاړل نو ځینې خبرې لکه د حکومت سره په دې دغه کې تعاون کول غواړي اگر که ما چې تحصیلدار ته وکړه تحصیلدار صاحب جی په هغه باندې ډېری خولې را ماتي وي او یو دوه سپایانو داغونو خولې به دي او زم کم اس کم د مینه بازار دا پوره لوی بازار دی چې د پوره لینت دی اوس کنه جی نو په هغه وخت کې به زم 20-25 چکرې به هغه وهلې وي چې یو سر ته بل سر نو دا غو په خبرو باندې خلکو وقتن به دغه شو خبره چې خبره وي او په کوم کې چې هغه بیا موږ خلک پاغي باندې عمل کوو او غوله بار چې ګمنه زحمت نه ورکو کنه څنګه چې نن زما په خیال پی ام صاحب ویلي دي کنه په خپل کې چې دا 15 کروڑ عوام یا چې کوم دي نو دا موږ نشو کنټرول کولای خو لکه په کار د جدي په خپل بدغه شیزونو باندې عمل وکي او په ځان کې دغه پیدا کې چیرې دا شی چې کوم دي دا یوازې په پاکستان کې نه دی په پوره دنیا کې دی او په کار د چې دا زموږ خلک په دغه باندې عمل وکي او د ځان خیال په خپل باندې وساتي لکه دا زمونږ نن الحمدلله لکه دا اناونسمنت شو چې را کوټه کله کرونا فری شو ډی کوارنټاین شو جی ای سی سیب تاسو په سوشل میډیا باندې دا خبرو چلے دو داغه نوټیفیکیشن شیر کو ولکه د دې هرگز دا مطلب نه صرف زموږ په کوټه کې لیکي دا دغه نور زموږ خوښه به نور زینو کې یا په کوټه کې لیکي د څه کسای نه چې د بل زینه ویدار وړي خداغه ټیسټ بنې شو یا باغزان احتیاط پې نه کړي نو ځینې خبرې په دې کې تاسو لکه کوم چې تاسو خبره کوټه کې د کورونا نه کلیر نه دی ګورې دا یو خبره د ځان سره په ځان کې کیږي دا هغه کیسونه کوم چې پازیټیو او هغه نیگیټیو راغلي صرف دومره دی صحیح جی نو وس خو د احتیاط خو بده چې هغه د هغه وخت پورې د کم وخت پورې چې حکومت په دې کرایسس کې د لکوس
دا سورز هغه ویلي دي چې را هفته جمعه هفته اتوار دا مدغی مطلب لاک ډاون بالکل به نو په کار چې خلک د اقه دغه انسټرکشن فالو کی وځ دا نه چې دا بالکل اګنور کی چې را بس دغه شاید چې هغه ته د ښکاری حکومت هغه کیلکولیشن کړي چې را زیاتره به دی ویکندې په هفته پورس چوټي یا د اتوار پورس نو دا شته غنه چې د دې ډبل شي یا د دین نور سی واشي نو پای کې بیا چانسز د دې سپلیټ کېدو نور چانسز شي نو کار چې نور خلک سی سره احتیاط وکړي او په احتیاط کې بالکل ژوند دی لکه په دې کې دا نه دی چې دې کې بس دا مونږ د نرتو بیا د غیرت کار کوو چې را د حکومت ګایډ لاین یا د بالکل میډیکل ولا چې مونږ احتیاط کوی هغه مونږ ځان سره کوو دا بالکل د زموږ د پروګرام وخت چونکې په ختمېدو باندې د په اخره کې به د درې وړو میلمنو نه نمبر په نمبر باندې یو اخري میسج اخلم شارټ غونډه کې او بیا به د خبرونه راغونډوم شروعات وکړو د امیرزیب خان نه امیرزیب خان خپل اخري میسج زموږ کتونکو لور کوي او بیا به د خبرونه راغونډو مظفر شاه بچا आवाज مو بيخي زو په پويګم نه خو اخر تاسو د دې پوښتنه چې اخري میسج غواړی نو زما قوم ته دا زموږ شیدونکو ته او کتونکو ته د درخواست ته چې هغه د حکومت په ایس او پیز باندې مکمل عمل درآمدو کې او د سینه چې الله دینه کې زموږ کوټه کې لیکي بیا کې سونه فازټ یو راشي او مقتدا مشکلات بیا جوړ شي بالکل بالکل ډیر مننه امیرزیب خان جی خورشید احمد صاحب مظفر شاه بچا زوبه د برکوټ تاجران ته دا ویم دکاندار ته زوب خپل دکاندار هم دلی خپل بزنس کوم دلی نو زه هغه ته دا ویم چې هغه ځان سره سانیټایزر کړي او کم کسٹمر چې لازم نو هغه لکه په فاصله کې ساتي او کسٹمر په دکان کې جم کټر نه جوړي او کسٹمر د زر پرېږي او هغه ته دی وایي چې دا احتیاط تم په خپل کوو زه به هم کوم واشه چې زما کې مرض یا تا ته ونه لګي او استاد مرض یا ما ته ونه لګي او بازار کې ټول خلک جم کټر جوړ خپل کار دي کې او سید خپل کور دي بالکل ډیر مننه خورشید احمد صاحب جی نوید احمد صاحب بس چې زما هم د خپل مرګرو دوه چې څنګه وې چې څنګه احتیاط چې دی احتیاط زمونږ دا واحد بچاو دی دا زمونږ هتیار هم دی د پدې کې زمونږ کومه دا سوچ کوم مظفر شاه صاحب چې راتلونکي وخت دی خیا مونږ د سیپ او د قصیده زمونږ کلی دا یا د علاقې دا رونق بحال شي نو پاغي کې زمونږ صرف او صرف احتیاط وکړو او هغه ګایډ لاین فالو کو چې کوم مونږ ته گاهه بگاهه حکومت یا زمونږ چې کوم میډیکل سره ریلیټډ کوم کسان دي هغه مونږ ته فارورډ کوي هغه مونږ ایز اټ از فالو مننه جی بالکل ډیر مننه کوم تاسو د دریوونو درنو ملمنو چې زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو موږ له خپل قیمتي وخت راکو ګرانو کتونکو څنګه چې زموږ ملمنو هم وي او نن موږ تاسو سره د خپل پروګرام شریک کو د کوټې کلی د خوشحالي خبرو د تحصیلي بریکوټ د خلکو لپاره د خوشحالي خبرو نن موږ د تاسو سره شریک کو نن زموږ په پروګرام کې چې کم ملمانه شریک وو هغه هم د خبرو وکړه او دغه پیغام هغه ورکو زموږ د طرف هم دغه پیغام دی چې کما وبا چې دا کم مرض چې کم دین واغه ختم نه دی خو زموږ علاقه الحمدلله چې احتیاط موږ وکړو د احتیاط د وجنه زموږ علاقه سیف شو ولدي او چې کم مریضان الله صحت ورکو نور چې کم مریضان دی هغه دی الله ولدي الله شفا ورکي الله دی ول صحت ورکي او زموږ دغه پوره سیمه چې کومه دا که زموږ علاقه دا زموږ سواد دی زموږ پاکستان دی او کاغه پوره دنیا دا ټول انسانان چې دی هغه لري الله په خپل امان کې دی الله وساتي او دغه دعا سره چې الله د پوره دنیا نه دغه وبا ختمه کړي او ژوند چې کوم دی هغه یو پر بیا معمول طرف تراشي تر سبا پروګرام پوری خپل قربا مظفر شاه بچا اجازه ورکړي دلو الله پامان